المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النفس والسواك والصلاة على نبيه المؤيد بساط الحجج وواجب بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا قبرته. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی محترم مسلمانوں تدرگل اول پر میش کی حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسیرت و حوالی سر توسط تذکرت کی دعوی بیانات کی نجوم یوم مسئلہ چاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسیرت سر ہم تعلق ساتھی اور زمان دا قائدنا دیوے اکیلی سر ہم تعلق ساتھی. اگر دیگر محترم دا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پنا مسئلہ دیجرو تو عمریات ساتھی محترم دا زمان کا عقیدہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جون اور زندگی 30 سال درش میں تکالا عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کیوں دگر دنیا جون اور زندگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم شوید کم چیز دنیا ظاہری زندگی ہوا وکم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ خیار کرو وکم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں دارون تطلو وکم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دگر دنیای امور دنیای مسئولیاتوں کی مشغول ہو دگر جون و زندگی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درش میں تکانا وقت اور ختم شوید دگر دنیای جون و زندگی دا پرمرگ سر ختم شوید دا مرگ چلے محترم دا انبیاء علیہ السلام اور دا غیر انبیاء علیہ السلام دا طول دو پارا دا نبی باقیم دا مرگ رازلل قطعی دی اور بغیر نبی باقیم دا مرگ رازلل محترم دا قطعیات سر تعلق ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باولی سر قرآن مجید ذکر گئی انکا میتو و انہم میتون. نبی علیہ السلام باولی سر قرآن مجید ذکر گئی اپنما تقوم تلن قلمتم على اعقابكم. یہ قرآن مجید دا مضمون زیب زیبانی ذکر کرے دے زمانہ خبری مقصد دا دے چی دا مرگ دا پیسل دا محکم دا دا پوری انسانیت دا پارم دا دا انبیاء دا پارم دا اولیاء دا پارم دا صحابہ کرام دا پارم دا عام انسانانو دا پارم دا دین دا ہنچ آدھا پارم خلاصی اور استثناء نشتر. ذکر محترم کرے چھو دا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران پر دے خبرہ کرو مخالفین ہمیشہ دا تاثر ورکے چنیوں پر دنیا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا مرگ نا منکر انکار ہوتا و دا محترم دنیا پر دے خالص کی نظام میں دا مرگ منقائم البتہ یہ اول بحث درکے علماء چیڑی چی دا انبیاء علیہ السلام دا مرگ بسطرے دے سر واقع کی اس زبان کو امی تعلیم کو کوئی انقطاع روح یا جسد انسان در جسم سر دری قسم تعلق انسان چکل دنیا کی دا ظاہری جون دری قسم تعلقات در روح در جسم سر قائم ہوئی جب انشاءاللہ کوئی موقع دلے وزارت ہوتا کلچ انسان خودش دا ظاہری تعلق چی کمی اگر ختم شی دو تعلقون بعد شیو تکون تعلق دا حیات دا جوان وائیو
دویم ته موږ تعلق د تصرف وایو چې هغه په بدن کې ساه چلېږي بدن کې وینه چلېږي وغیره وغیره لیکن چې کله په انسان باندې مرګ راشي بیا دا دوه تعلقات ختم شي تعلق ظاهري هم ختم شي کوم چې دنیا کې په نظر راشي او تعلق تصرف هم ختم شي چې بدن کې وینه چلېږي ساه اخلي دنیا والا ته په نظر راځي دا هم ختم شي درېیم یو قسم تعلق وي چې تعلق د حیات ورته ویلی شي چې په دې سره په دې قبر کې د عامو اموال عام انسانانو فرشتې راځي د دې سوال جواب کوي د دې سوال جواب ورکولی شي دې په هغې سره اورېدل کولی شي دې په هغې سره عذاب یا ثواب محسوسولی شي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا یو قسم تعلق باندې چې دوه قسمه ختم شي د دې وجې نه د قبر ژوند او زندګۍ ته نوع من الحیات ویلی شي دا مستقل ژوند نه دی مستقل ژوند یا دنیا کې دی یا په آخرت کې دا دوه نیول شي درېیم قسمه ژوند مستقل نشته دی نو انشاءالله زه بیا بحث کوم خو دلته مې دا ذکر کوو مرګ څه ته ویل کېږي انقطاع الروح یا الجسد دا دوه قسمه تعلقات د روح د بدن سره ختم شي انسان په مجموعه د دوه څیزونه روح او جسد دا بدن چې کوم دنیا کې دا دواړه چې یو ځای دغه درې قسمه تعلق قایم کړي دي د موږ دنیایي ژوند او زندګي وایو اوس دا دوه تعلقونه چې کله ګډ شي په دې سره مرګ راشي انقطاع الروح یعنې الجسد د روح د جسد سره تعلق ګډ کېدل ختمېدل دې ته ویل کېږي مرګ یا بعضې علما د هغې بله معنا کوي انتقال د یو کور نه بل کور ته درې عالمه دي یو ته موږ عالم دنیا وایو انسان چې کله دنیا ته راشي د مور د ګیلې ده د مرګ پورې دې ساعت ته عالم دنیا ویلی شي بیا د مرګ نه واخله د قیمت د سبا پورې دې وخت ته ویل کېږي عالم برزخ درېیم عالم هغه بیا د قیمت د ورځې نه پس د قیمت د سبا نه پس چې کوم نه ختمېدونکی ژوند شروع کېږي دغې ته ویل کېږي عالم آخرت دا درې عالم نو مستقل ژوند او زندګیانې دا دنیا کې او بل په آخرت کې دا د مور د ګېډې ژوند او دا د قبر ژوند دا مستقل ژوندونه نه دي دا د دغه دوه ژوندونو لپاره مقدمې دي دې وجې نه د یو عالم نه بل عالم ته منتقل کېدل دغه یو تعریف د مرګ دی اوس یو بحث دا راځي د انبیاو دپاره مرګ قطعي دی راځي د یو نبي په باره کې دا عقیده لرم چې هغه د مرګ نه مستثنا دی د کفري عقیده ده لیکن د پیغمبر مرګ په څه طریقې سره راځي نو جمهور خو د دې قایل دي چې دا روح د جسد نه وځي او دا روح راشي الله علیین ته راشي هر ځای چې راشي د دې روح د دې جسم سره یو کنیکشن وي تعلق وي په دغه کنیکشن او تعلق سره د یو قسم ژوند او حیات راغلی مرګ هم په دې طریقې سره راغلی لیکن په دې کې د بعضې محققینو مسلک دا دی چې نه دا مرګ چې دی دا په خروج د روح سره نه راځي دا په قبض د روح سره راځي دا په حبس د روح سره راځي حبس د روح څه مطلب ګورئ د مرګ تعریف دا شو د جسم سره د روح تعلق کټ کېدل اوس دا کټ کېدل چې کله روح د بدن نه راوځي په دې طریقې سره هم کېدی شي او په دې طریقې سره هم کېدی شي چې دا په بدن کې یو ځای کې حبس ته دی راشي راګیر شي او د ټولو اندامونو سره دې تعلق کټ شي دا د مرګ تعریف په وضو والا صورت باندې مثالي کېږي او په دې باندې مثالي کېږي او دغه خلک په دې کې زموږ د دارالعلوم دیوبند باني حجت الاسلام د وخت غزالي او رازي مولانا محمد قاسم نانوتي نور الله مرقد او استرخیر دی نورم ګڼ علما دي د دوی هم دغه موقف او دوی د ځان لپاره دلایل هم وایي مثلا قرآن مجید کې الله رب الجلال ذکر انک میت و انهم میتون پیغمبر ته هم مري دیو به مري الله خدا فرمایلی شو چې تاسو ټول به مرئ خو د پیغمبر مرګ یې جدا ذکر کو د نورو خلکو مرګ یې جدا ذکر کو د دې نه معلومیږي چې د نبي او د غیر نبي په مرګ کې فرق شته دواړه یو شان نه دي مرګ د دواړو لپاره شته دی لیکن په کیفیت د مرګ کې اختلاف شته او دوی به وایي ځان لپاره دلیل پیش کړي تاسو ګورئ موږ چې رښتینو دی کېږو موږ دعا وایو اللهم باسمک اموت و احیا یا الله زه ستا په نوم باندې مړه سهار ته پاڅېږو موږ بیا دعا وایو الحمدلله الذي احیانا بعد ما ماتنا والیه النشور تعریف دی حمد دی رضا کله چې موږ یې ژوندي
مرګ زموږ او په حدیث کې راځي النوم اخو الموت دا مرګ او دا خوب دا په خپلو کې خور او لور دي نو هغوی وایي مونږ چې ګورو د نبي او د غیر نبي په خوب کې فرق شته دی نبي علیه الصلاة والسلام پیغمبر چې وي د هغه سړی ویښې سترګې ودی بخاري شریف حدیث دی ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی تپوس کې د الله پیغمبر تاسو ویده شئ بیا پاڅېږئ تاسو لمونځ کوئ نبي علیه الصلاة والسلام ورته جواب ورکړي یا عایشة ان عینی تنامان ولا ینام قلبي عایشې زما سترګې ودی زما زړه ویښ وي هغه نه ویده کېږي دې وجې نه د امتي په خوب سره ولس ماتېږي لیکن د پیغمبر په خوب سره ولس نه ماتېږي د پیغمبر سترګې د زړه سترګې ویښې وي د وده نه وي یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام وده و یوه ونه راغله د ځمکې سرې کړله دغسې را ورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لږ راښکته شو سلام یې وکړو واپس راغله نبي علیه الصلاة والسلام چې بیدار شو صحابه کرام ورته د الله پیغمبر عجیبه منظر مو وکتو هغه ونه راغله تاسو ته معمولي راښکته شو سلام یې وکړو واپس لاړه نبي علیه الصلاة والسلام ورته جواب ورکړي ما ته وایي ما نه تپوس وکړي چې دا څه شوي وو ولې وشولو دغسې هغوی تپوس وکړو د الله رسول ولې وشولو الله پیغمبر جواب ورکړو دا یوه ونه وه د الله نه اجازت غوښتو چې ما ته اجازت میلاو شي زه ورشم نبي علیه الصلاة والسلام باندې سلام وکړم نن ورته اجازت میلاو شو هغه راغله سلام یې وکړو واپس لاړ ګوره د پیغمبر او د امتي په خوب کې فرق وي د ټوله دنیا باندې د نصوصو نه ثابت دي نو چې کله په خوب کې فرق شته دی نو مرګ او خوب په خپلو کې رول خور دي بیا به په کیفیت د مرګ کې خامخا فرق او درېیم نمبر هغوی دلیل پیش کړي ځان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو عمر فاروق رضی الله عنه تاسو به واقع اورېدلي وي دی چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وکتو قسم یې وخوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی چا چې وویل نبي علیه الصلاة والسلام وفات شوی دی عمر به په خپله توره باندې راښکار کوه دا قسم عمر رضی الله عنه ولې وخوړو دغه علما فرمایي د هغې وجه دا وه هغوی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه بدن کې په دغه زړه کې چې حبس ضرور راغلی و قبض ضرور راغلی و هغه ورته په نظر راتلو نو د هغوی خیال دا و چې د الله په پیغمبر بېهوشي راغلې ده ځکه مرګ خو په دې طریقې سره نه وي ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې راغی په کشفاء الوجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک یې ښکاره کړو بې په د تندي مبارک خپل کړو بالفداک ابي وامي طبت حيا وميتا او بیا ودرېدو په منبر باندې ویې فرمایل په دې کې اشاره وکړله عمر فاروق رضی الله عنه چې د انبیا علیهم الصلاة والسلام مرګ په دغه طریقې سره واقع کېږي چې د هغوی نه روح وځي نه د روح قبض راځي او څلورم نمبر هغوی یو بل ډېر عجیبه دلیل وایي هغوی وایي ګوره دا زموږ عقیده ده او د اهل سنت والجماعت اتفاقي او اجماعي عقیده ده انبیا علیهم الصلاة والتسلیمات خصوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبي علیه الصلاة والسلام دا جسم بدن مبارک د دې سره چې کومه خاوره مسح شوې ده لګېدلې ده دا خاوره د عرش او د کرسۍ نه غوره او افضل ده دا دغسې نه ده چې موږ یې رضا نه وایو محبت کې ګلو کوو دا زموږ د عقایدو کتابونو لیکلي دي وجه څه ده ولې الله د جسم نه پاک دی جسم نه لري د عرش او کرسۍ نسبت الله ته صرف د عظمت د وجې نه دی صرف د شرافت د وجې نه اوس موږ بیت الله شریف په بیت الله کې خو الله اوسېږي نه په دې کې الله اوسېږي نه دا صرف د تعظیم او شرف نسبت دی چې الله ته شوی دی نو الله د جسم نه پاک دی دا د کرسۍ د الله سره نسبت خو شته دی لیکن ملابسه نشته دی او دلته د دې خاورې نسبت هم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسم سره ملابسه هم راځي ملابست هم راځي د دې سره یو ځایوالی راځي د دې وجې د دې خاورې قدر د عرش او کرسۍ نه زیات دې وجې نه چې کله د خاورې قدر دومره زیات شو نو جسم مبارک دا خو به خامخا غوره وي اوس د نبي علیه الصلاة والسلام د جسم مبارک نه جنت غوره نه دی نو که دا روح د جنت نه واخلي د جسم مبارک نه واخلي او جنت ته بوځي نو
نو بیا ولې دې آیات څه مطلب شو والآخرة خیر لک من الاولى پیغمبر رستنی حالت د ستا لپاره د اولني حالت نه غوره وي نو د پیغمبر د جسم نه بل غوره ځای نشته دی روح یې د هغې نه وویستلو هغې جنت ته بوتلو دا خو د پیغمبر پوره کرام نه شو نور هم هغوی د ځان لپاره دغسې دلایل ویوستل خو بعدا دومره خبره اتفاقي ده چې په مرګ باندې ایمان لرل ضروري دي لیکن کیفیت د مرګ هغې باندې ایمان لرل د قطعیاتو سره تعلق وساتي خو بهرحال زما خبرې حاصل دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دنیا کې مرګ راغلی دی دنیایي ژوند او زندګي ختمه شوې ده د دنیایي مرګ منکر دا قطعي کافر دویم نمبر د مرګ نه وروسته هر انسان ته یو قسم ژوند او حیات حاصل وي دا د دنیا د ژوند په شان کې نه وي داسې چې موږ دغسې یو بدن کې وینه چلېږي ساه اخلي خوراک ضرورت پېښېږي واړه کوي ډول کوي دغسې نه وي دا دویم قسم حیات دی دویم قسم موږ چې ورته وایو تعلق د تصرف چې هلته تعلق د تصرف نه وي مطلب هلته وینه نه چلېږي هلته ساه نه اخلي انسان هلته انسان دنیا ته نه راځي دلته ګرځېږي نه دا ژوند او زندګي ختمه شي دویم جهان والا ژوند چې د برزخ ژوند به یې شروع شي نور زموږ علماو قول کړی دی د برزخ ژوند دنیایي ژوند هغه د دنیایي ژوند مطلب هغوی په خپله باندې بیان کړی دی چې دا دنیا کې کوم جسم او بدن و د الله پیغمبر په دغې سره حیات او ژوند دی هغې دا مطلب دی او ګورئ دا زموږ عقیده ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې روزه مبارکه کې دفن دی دا روزه مبارکه د نبي علیه صلات وسلام دا د جنت ټوکړه ده دا د جنت باغ دی الله پیغمبر په دغه قبر مبارک کې هغه ته ژوند حاصل دی دا ژوند او زندګي ما وویله د ټولو انسانانو ته قبر کې حاصل وي خو په ټولو کې اعلی په ټولو کې اکمله په ټولو کې غوره ژوند دا د نبي علیه الصلات والتسلیمات بیا د دوی نه لاندې درجه د شهداو وي بیا د شهداو نه لاندې درجه د نورو نیکانو وي بیا د نورو نیکانو نه وروسته د عامو انسانانو درجه لیکن یعنی دا حیات حاصل وي عام انسانانو ته د دیو نه قوي او مضبوط حیات بیا حاصل وي نیکانو صالحانو ته بیا د دیو نه حیات مضبوط او قوي وي د شهدای کرامو بیا د دیو نه حیات او ژوند قوي او مضبوط وي د انبیا علیهم الصلوات والتسلیمات یعنی د انبیاو دا ژوند د دې دنیایي ژوند نه غوره او افضل او اکمل دا مضبوط او دا دومره قوي او مضبوط وي که نه چې د هغې اثرات په دنیا کې هم ظاهرېږي ګورئ د پیغمبر د بیبي سره د هغه د مرګ نه وروسته نکاح کول د امتیانو لپاره جایز دی د پیغمبر میراث نه تقسیمېږي نو که ته دغه تعلیل وکړې چې خو د قرآن نص موجود دی وازواجو امهاتو د دې بیبیانې ستاسو د پیغمبرانو بیبیانې ستاسو میندې دي نو جواب دا دی چې هغه خو روحاني میندې دي که نه جسماني خو نه دي او د نکاح خبره چې راځي هغه د جسماني نسبي سره راځي هغه د روحانیاتو سره نه راځي ورنه بیا خو دا هم په حدیث کې راځي المؤمن واخو المؤمن مؤمنان په خپلو کې وروڼه دي نو بیا خو د خور ورور نکاح څه کېږي د دې وجې مولانا قاسم نانوتوي مولا فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د انبیاو دا حیات دومره قوي وي دومره مضبوط وي دومره کامل او اکمل وي چې د هغې اثرات دنیا کې هم ظاهرېږي هغه اثرات څه چې د هغوی د بیبیانو نکاح له بل چا سره جایز نه ده د هغوی میراث نه تقسیمېږي نو عرض مې کوو د مرګ نه وروسته دا حیات ټولو انسانانو ته حاصل وي خو درجه به درجه د انبیاو نه خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو بیا د هغې نه پس د شهداو درجه د لاندې بیا د هغې نه لاندې درجه د نورو نیکانو ده بیا د دې نه لاندې ټولو کې اخر د عام انسانانو دویم نمبر محترمو زموږ عقیده دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا خپله روزه مبارکه قبر مبارک کې حیات کې ژوند دی روح د جسد سره تعلق دی په دغه تعلق تفصیل ما تاسو ته وکړو په دې سره نبي علیه صلات وسلام ته یو قسم ژوند حاصل دی په دغه ژوند سره نبي علیه صلات وسلام په دغه تعلق د روح سره نبی علیه صلات وسلام قبر مبارک ته چې نږدې څوک ورشي درود سلام وایي نبی علیه السلام په خپله ورېځ ورته نږدې او څوک چې د لرې نه لولي ما ورته د پاکستان نه وایي دا ورته د فرشتو په ذریعې نبي علیه صلات وسلام ته رسولی کېږي په دغه حیات سره
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرشتي د امت اعمال اجمالاً پیش کړي په دغه حیات سره په دغه ژوند سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل قبر مبارک کې مونږ کړي احادیث دا ثابت دي ان شاء الله زموږ باقي باندې دلایل او ذکر کوو دلایل ته ضرور ستنه شو صرف دومره تاسو ذهن کې کلین ته وي نن چې کوم مخالفین دي لري هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عقیده ده لکه زموږ علاقو کې د پنجوریان ورته وایي د عثمانیان ورته وایي د دې قسم خلکو عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا کې مرګ راغی کیسه ختمه شوله اوس په دې قبر مبارک د نبی علیه الصلوۃ والسلام کې کم جسم مبارک چې دنیا کې وو مدینه منورې روزه مبارک کې دفن وو دا د کاڼي په شان کې پروت دی دې ته څه قسمه ژوند او حیات نه رسي زموږ خو عقیده ده الآن کما وضع رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ایښودلی شوی هماغسې دغه هومره تبدیلي پکې نه ده تاسو به واقع اورېدلي د نور الدین زنګي رحمه الله دغه زمانې انشاءالله کله به مې بحث وکړو نور الدین زنګي رحمه الله دغه زمانې د بعد خوب رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې راځي نو نور الدین زنګي وایي دا سپینه پسې شوې دا خبرې دی را میدان شو پریشانه دی د خوب په تعبیر نه پوهېږي بیا خوب ګوري چې ونه شو بیا پاڅېدو درېیم ځل ډېر سخت پریشانه دی د الله پیغمبر د انسان ما ته راوغی د څوک دي خوب خو یو غیر اختیاري کیفیت وي دا ټول کسان دا شکلونه ورته وکړل دا دی سخت پریشان دی علما یې راڅخه مدینه منوره کې یو ډېر لوی دعوت یې وکړو خلک یې راجمع کړل په دروازه باندې په خپله ځای کېناستو ورته وایي چې یو قسم پاتې نه شي ټول راولي مدینه منوره هغه وخت کې محدود و دومره ډېره وسیع نه وه پراخه دیو په خپله کافي یو یو کس هغوی ورته ویل حضرت خلک ختم شو نور خلک په مدینه منوره کې نشته دی دی ورته نه خلک ونه دي ختم شوي کس پاتې دی خامخا یې راولئ کسان هغوی بیا ګرځي ورته تاسو تلاش وکړئ کسان پاتې دي ځکه دی خو پریشان دی زړه کې دی خو هغه خوب خپل ورته یاد دی کیسه ورته یاد دی چې کله ډېر پریشان ورته وګرځي کسان را پیدا کوي هغه ورته وایي یو دوه کسان شته خو بزرګان دي هغوی ځان لپاره یو ځای جوړ کړی دی باندې چې لو ته راشي خپل ذکر اذکار کې بهر نه وځي دی پوه شو آرامیان ختم دي پورې راووتو زه به ورته ورځئ چې ځو په منډه منډه راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک علیه السلام ته راځي